अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على محترم مسلمانانو ورونو د قران کریم په آیتونو باندې یا د قران کریم په مضمونونو باندې کوم تاسو نظر واچو نو قران کریم کې چې کوم ځایونو کې الله تبارک وتعالى د خپل ذات او د خپل ځان د اطاعت حکم راکوي په هغه ځایونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت او د هغه د فرمانبرداري او د هغه د حکمونو مطابق د ژوند تیرولو حکم راکوي د قران کریم بشمار آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې لکه څنګه چې د الله تبارک وتعالى اطاعت په یو مسلمان باندې لازم او ضروری دی همدغه رنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغه د حکمونو مطابق ژوند تیرول په یو مسلمان باندې لازم او ضروری دی الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے هغه کسانو چې ایمان راوړل دي اطیعوا الله تاسو د الله اطاعت وکړئ واطیعوا الرسول او د الله د رسول اطاعت وکړئ بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې ته د خپل امت ته وایا د مؤمنانو ته وایا چې تاسو د الله سره محبت لرئ د الله سره مینه لرئ فتبعوني نو زما اتباع وکړئ یعنی د خپل ځان ورته یاد کړئ چې زما اتباع وکړئ زما د سنت مطابق او زما د ارشادات مطابق ژوند تیر کړئ نتیجه به څه وي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نتیجه به دا وي چې تاسو زما اتباع وکړئ او زما د سنت مطابق ژوند تیر کو نو الله تبارک وتعالى به تاسو سره محبت کوي او تاسو ته بس تاسو ګناهونه معاف کړي بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين چا چې د الله او د الله د رسول نه فرمانی وکړه عصیان یې وکړو عاصی جوړ شو
او د الله د حدودونه تجاوز وکړو. کوم حدود چې الله تبارک وتعالى د دې لپاره مقرر کړی دي د هغه حدودونه تجاوز وکړو. يدخله نارا خالدا فيها، الله تبارک وتعالى به دغه انسان همیشه د لپاره جهنم ته ورواچي او د دې لپاره رسوا کوونکې عذاب دی. په یو بل آیت کې الله تبارک وتعالى فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. کوم شیونه چې د الله رسول تاسو ته درکړي نو هغه تاسو ونیسئ. یعنی کوم ارشادات چې د الله د رسول نه تاسو اورئ، کوم فرامین چې د الله د رسول نه تاسو ته جاری شي هغه تاسو په خپل عملونو سره ونیسئ. عمل کې وکړئ د الله د رسول په حکمونو باندې. وما نهاكم عنه فانتهوا، او کوم شیونه چې تاسو منع کړي د هغې نه تاسو ځانونه بچ کړئ، منع شئ د هغه کارونو. نو د قرآن کریم بے شمیر آیاتونه په دې مضمون باندې دلالت کوي لکه څرنګه چې د الله اطاعت او د الله حکمونه په موږ تاسو باندې پوره کول واجب او لازمي دي، دغه رنګه د الله د رسول اطاعت او د هغه حکمونه پوره کول په موږ تاسو باندې لازم او ضروری دي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى، زما ټول امتیان به جنت ته داخل شي خو هغه څوک به نشي داخل دی چې انکار وکړي. صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه چې داسې به څوک وي چې ستا د حکمونو نه انکار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما اطاعت وکړو هغه به جنت ته داخل شي. ومن عصانی فقد ابى، او چا چې زما نافرمانی وکړه زما د حکمونو نه مخ واړولو سرغړونه یې وکړه فقد ابى، نو دې کس انکار وکړلو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغوی د حکمونو پوره کول دا په یو مسلمان باندې داسې لازمي او واجب دي لکه څرنګه چې د الله تبارک وتعالى اطاعت او د هغې حکمونه پوره کول. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه دا د مسلمانانو او د الله په منځ کې د پیغام د رسولو یوه عظیمه ذریعه وه. مونږ او تاسو ته چې د الله تبارک وتعالی څومره حکمونه میلاو شوي دي او مونږ تاسو په هغې باندې ایمان راوړو، نو د دې لپاره چې کومه واسطه وه هغه واسطه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه. مونږ تاسو په خپلو سترګو باندې جنت او جهنم نه دي لیدلي. مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالی ذات مبارکه په خپلو سترګو نه دي لیدلي. مونږ او تاسو د جهنم اور په خپلو سترګو نه دي لیدلي. مونږ او تاسو د قیامت ورځ په خپلو سترګو نه ده لیدلې. مونږ او تاسو د قبر عذابونه په خپلو سترګو نه دي لیدلي. مونږ چې په دې باندې ایمان راوړی دی د دې وجې نه مو راوړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبر راکړی دی او مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې مونږ تاسو ایمان راوړی دی. مونږ او تاسو که د الله په وجود باندې ایمان لرو، که په جنت او په جهنم باندې ایمان راوړو، که عذاب قبر باندې ایمان لرو، که په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو، که په سابقه کتابونو باندې ایمان لرو، او که په رسولانو باندې ایمان راوړو، په دوباره راژوندي کېدو باندې ایمان لرو، نو د دې ټولو شیونو دپاره واسطه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. په قرآن باندې چې موږ ایمان راوړو چې دا د الله کلام دی، نو د دې لپاره واسطه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. د دې وجنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت نه بغیر ایمان ناقص دی، نامکمل دی او نه دی معتبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو داسې معاشره کې را پیدا شو چې هغه معاشره د شرک او د فساد نه ډکه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه دین اسلام موږ او تاسو ته را رسولی دی، د دې نشر او اشاعت داسې په اسانه نه دی شوی چې د به خلکو ته وویل چې لا اله الا الله، خلکو به ویل چې لا اله الا الله. د دې لپاره د تکلیفونه برداشت کړي دي، سختیانې برداشت کړي دي، غټ غټ آفر ورته شوي دي خو هغه د رد کړي دي. دته د عربو بادشاهي ورکوله په دې شرط باندې چې د توحید دعوت به نه چلی. دته سره او سپین ورکول خو په دې شرط باندې چې د توحید دعوت به نه چلی. نو د په یو داسې معاشره کې چې هغه د شرک مرکز و او ټول خلک په بت پرستۍ کې مبتلا و، هر طرف ته قتل او فساد عام و،
د دوی دپاره دا د فخر خبره وه چې یو کس به یې په ناحقه سره قتل کړو، چا به چې زیات قتلونه کړي وو نو هغه د فخر او د احترام لایق شمارلی شو په هغه معاشره کې. د دوی د جهالت حالت دغه و چې خپلې لوڼې به یې ژوندۍ ښخولې د جهالت د وجې نه. نو په دې دوران کې الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په آخري نبوت سره، په آخري کتاب سره، په آخري شریعت سره، آخري دین سره راولېږلو. او کله چې دغه آفتاب د نبوت راښکاره شو نو هغه د جهالت تیارې، هغه د شرک او د کفر تیارې هغه یې ختمې کړلې او هر طرف ته د توحید هغه رڼا خوره شوله. خو په دې دوران کې ټول مشرکین دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې په یوسف کې ودرېدل، حتی چې د خپل د خاندان خلک د خلاف ودرېدل. د دې دپاره د طائف کاڼي د په خپل سر باندې برداشت کړل. د دې دین اسلام دپاره په طائف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وینې تویې شولې. د دې دین اسلام دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل غاښونه مبارک شهیدان کړل. خپل ملګرو باندې قسمه قسمه تکلیفونه تیر شول، ملګري شهیدان شول. د دې دین اسلام دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل محبوب د پلار او د نیکه وطن مکه مکرمه پرېښوه او مدینې منورې ته هجرت وکړو. د دې دین اسلام دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 500 او د 80 کالو په عمر کې کله چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ګورو نو د 500 او 80 کالو په عمر کې یو بوډا سړی کله د بدر په میدان کې په نظر راځي، کله د احد په میدان کې ولاړوي، کله د خندق په موقع باندې ولاړوي، کله د خیبر په موقع باندې ولاړوي، کله د حدیبیې په موقع باندې ولاړوي، کله د طائف په میدان کې ولاړوي، کله د حنین په میدان کې ولاړوي، کله د مکې په میدان کې ولاړوي. نو دا ټول تکلیفونه چې د برداشت کړل دا صرف د دین اسلام دپاره د برداشت کړل. د ملګري شهیدان کېدل، قسمه قسمه تکالیف ورته رسېدل، خپل خپلوان یې شهیدان کېدل، تر دې پورې چې د خپل تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې جسم ټوکړې ټوکړې شو. خو د دین اسلام په دعوت کې او د دې په نشر و اشاعت کې دوی څه د کوتاهۍ نه کار ونه اخیستو او د خپل دعوت نه په شا نه شول. کومه دعوه چې دوی کړې وه چې لا اله الا الله تفلحو، هغه دعوه دوی سر ته ورسوله او د خپل سر په بیه باندې دغه دعوه سر ته ورسوله. په دین اسلام کې څه نقصان را نه وستلو او د دې دعوت یې بالکل حق ادا کړلو. لکه په خطبه د حجة الوداع کې چې د صحابه کرامو ته وویل چې الا هل بلغتو، آیا ما تاسو ته دین ونه رسولو؟ نو صحابه کرامو ورته وویل چې تا دین رسول خو پرېږده، د دین د رسولو حق دې ادا کړلو. بیا د دې نه پس دغه سلسله او دا ذمهواري د صحابه کرامو په غاړه باندې شوه. صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې سینې مبارکې نه د دین اسلام هغه احکام ورمنتقل کړل. د خپلو عملونو نه، د خپل اقوالو نه، د خپلو افعالو نه، د خپلو احوالو نه د صحابه کرامو اقوال، صحابه کرامو افعال، د صحابه کرامو احوال دا د الله د حکم مطابق جوړ کړل. صحابه کرامو بیا د دین نشر اشاعت شروع کو او د خپلو سرونو په بیه باندې مونږ تاسو ته دا احکام را ورسول چې دا واجب دي، دا فرض دي، دا مستحب دي، دا سنت دي، دا مکروه دي، دا حلال دي، دا حرام دي، دا عقیده ده، دا عبادت دی، دا معاملات دي، دا معاشرت دي، دا آداب ژوند دي. دا ټول احکام صحابه کرامو بیا منتقل کړل د امت ته. او کوم امانت چې د الله د طرف نه د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه امانت صحابه کرامو ته حواله کړو. صحابه کرامو هغه امانت ټولې دنیا ته ورسولو. خو کله چې دغه دین اسلام مونږ او تاسو ته ملاو شو نو د دین اسلام هغه اصل شکل او صورت مونږ تاسو بګاړ کړو. په اول نمبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت زمونږ نه هیر شول. هیڅ چاته دا پته نه لګي چې زما د نبی په مکه کې ژوند څنګه تیر شوی دی، په مدینه کې ژوند څنګه تیر شوی دی. د یو هکټر په باره کې که پوښتنه ورنه وکړي د هغې ټول جایداد، د هغې د استوګنې، د هغې خوراک څښاک، د هغې عادتونه به ورته یاد وي، خو د خپل نبی سیرت ورته یاد نه دی پاتې شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت مونږ محفوظه پاتې نه کړو، د هغې صورت مونږ بګړاو کړلو. د نبی علیه السلام لباس زموږ په معاشره کې نشته، هغه لباس محفوظ نه دی پاتې شوی. او څوک هغه لباس اختیار کړي نو په نااشنا نظر سره هغې ته کتلی شي، په حقیر نظر سره هغې ته کتلی شي.
مونږ چې د الله سره کومه وعده کړې وه د هغه وعدې مونږ غداري کړې ده، مخالفت مو کړې دی، بغاوت مو کړې دی د الله د حکمونو نه. مونږ د الله سره وعده دا کړې وه چې لا اله الا الله، اے الله مونږ که عبادت کوو نو صرف ستا رضا دپاره به یې کوو او ستا عبادت کوو، د بل چا عبادت به نه کوو. اے الله مونږ که د کور ژوند تېروو نو ستا د حکمونو مطابق به یې تېروو، د خپل رواج او د خپلو خواهشاتو مطابق به یې نه تېروو. اے الله مونږ که کاروبار کوو نو ستا د حکمونو په رڼا کې به یې کوو، د خپلو خواهشاتو په رڼا کې به یې نه کوو. اے الله مونږ که د اخلاقیاتو معاملاتو په درس کې ګورو نو معاملات به ستا د احکامو مطابق کوو، د خپلو خواهشاتو مطابق به یې نه کوو. او بیا مو دا وعده کړې وه چې محمد رسول الله، اے الله مونږ چې هر یو عبادت کوو، هر معامله کوو، هر یو کار کوو نو د محمد رسول الله د سنتو په رڼا کې به یې کوو. مونږ د دې وعدې مخالفت وکړو. زمونږ عباداتو ته وګوره، عباداتو کې 15 ارکان راځي: منځ، روژه، حج، زکات، جهاد. زمونږ منځونه که وګورې د ریا او د تکبر نه خالي نه دي. مونږ چې اوږدې اوږدې سجدې کوو د دې دپاره چې خلک ووایي چې ډېر دیندارې دي. مونږ چې تلاوتونه او ذکرونه کوو نو د دې دپاره چې خلک متاثره شي، خلک ووایي چې ډېر ذاکر دی او ډېر تلاوت کوونکي دي. مونږ چې روژې نیسو د دې دپاره چې خلک ووایي چې ډېر روژهدار انسان دی. مونږ چې حج کوو اول ویډیو نشر کوو چې مونږ حج وکړلو چې خلکو ته وښیو چې دا حاجي صاحب دی. مونږ چې عمرې کوو د ځان ښودنې دپاره، صدقې کوو د ځان ښودنې دپاره. نو عبادات زمونږ هغه محفوظه نه شول د تکبر او د ریا نه. معاملات اخیستل خرڅول چې کوو نو دې ته مو نظر وي چې په دې کې ما ته څومره نفع ده، دې طرف ته نظر نه کوو چې دا کار چې کوم حلال یې کوم که حرام یې کوم، په حلاله ذریعه یې کوم که په حرامه ذریعه باندې کوم. د کور ژوند چې زمونږ وګورئ نو د رواج نه متاثره یو، د رواج مطابق خپل معاملات حل کوو، خپل تنازعات مو چې راشي د رواج مطابق یې حل کوو. دې ته نه ګورو چې د شریعت حکم څه دی چې دا تنازعات څنګه حل کړه، یا د کور د ژوند په باره کې ما ته د الله تبارک وتعالی څه حکم دی. نو زمونږ عبادات، معاملات، اخلاقیات او د کور ژوند دا ټول د الله د حکم مخالف روان دي، د خپلو خواهشاتو مطابق روان دي. د دې دین سره د محبت زمونږ دغه حالت دی چې د یخنۍ د وجې نه د جمع منځ ته هم نشو حاضر دي. د دې دین سره د محبت زمونږ دا حالت دی چې د جمع منځ دپاره مونږ صرف خوب نشو قربانولی. د دې دین سره د محبت زمونږ دا حالت دی چې چېرته د قرآن درس کېږي، چېرته د حدیثو درس کېږي، چېرته اصلاحي بیان کېږي نو مونږ په هغه ټایم کې ځان رسوو چې کله کیسه ختمیږي. د دې دین سره د محبت زمونږ دا حالت دی چې که چېرته د الله په لاره کې د پیسو لګولو ضرورت شي نو مونږ هغه پیسې ګورو چې بلکل ماتې وي او د هغې نه مات نوټ په هغه کرنسي کې یا هغه ملک کې موجود نه وي. د دې دین سره زمونږ محبت دا حالت دی چې د عالم په مقابله کې ډم ته مونږ په معزز نظر باندې ګورو. ډم ته مونږ سټار وایو، د معاشرې دپاره سټار دی. دا زمونږ د معاشرې سټار دی. څه کار یې کړی؟ ډمتوب یې کړی دی. معاشره کې فحاشي او بحیایي عام کوي. د دې دین سره زمونږ محبت دا حالت دی چې چېرته د ډمتوب مجلس وي نو یخنۍ ته نه ګورو، ګرمۍ ته نه ګورو، ستړي ته نه ګورو، شپې ته نه ګورو، خوبونو ته نه ګورو، آرام نه کوو. او د ډمونو په مجلس کې، ډمتوب په مجلس کې په اول صف کې ټول موجود وو. هلته بیا پیسې هم شیندي، هر څه کوي، هر څه برداشت کوي د ډمتوب په لاره کې. نو تر څو پورې چې زمونږ دا حالت وي مونږ به ورځ په ورځ د ذلت سره مخامخ وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، د هغه حدیث مصداق مونږ تاسو جوړېږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عن قریبه ده چې په خلکو باندې به داسې زمانه راشي چې د اسلام به صرف نوم پاتې وي او د قرآن به صرف ټکي پاتې وي او د دوی مسجدونه به بهترین او اعلی ذریعې سره تعمیر شوي وي. خو وهي خراب من الهدى، دغه جوماتونه به د هدایت نه خالي وي. نن زمونږ مسجدونه وګوره څومره ښایسته تعمیر دي. زمونږ قرآن وګوره صرف الفاظ یې پاتې دي، په معنا هېڅوک نه پوهېږي. د قرآن په تفسیر هیڅوک نه پوهېږي. اسلام وګوره صرف نوم یې پاتې دی چې موږ مسلمانان یو، نور زموږ ټول معاملات د خپلو خواهشاتو او د رواجو او د غیر مسلمو د قوانینو مطابق وي.
نو د دې حدیث مصداق جوړېږو چې صرف د اسلام نوم پاتې دی، د قرآن ټکي پاتې دي، مسجدونه مو د تعمیر په لحاظ سره بهترین جوړ دي، بهترین کالیجونه، بهترینه خرچه، بهترین ماربل، بهترین د لایټونو او د رڼا سیستم، د یخنۍ او د ګرمۍ سیستم، خو د هدایت نه خالی دي. بس کوشش مو دی چې مونځ به کله کېږي چې مونږ په منډه منډې ځانونه خلاص کړو. داسې تنګ په جومات کې لکه پنجره کې چې مرغۍ ونیسي، ښکار ونیسي او چې پنجرې دروازه خلاصه شي په منډو خلاصوي. دا سوچ نشته چې مونځ نه پس پکار دی چې لږ تلاوت وشي، لږ ذکر و اذکار وشي، لږ دعا وغوښتلی شي د الله نه. نو تر څو پورې چې زموږ دغه حالت وي، ورځ تر بلې به د ذلت سره مخ وي. ځکه چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی وعده کړې ده، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو په بعض کتاب باندې ایمان راوړئ او د بعض کتاب نه انکار کوئ، کفر کوئ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا. څوک چې دغه رنګ کار کوي، دا قانون دی، عمومي قانون دی. د بنی اسرائیلو د پاره الله تبارک وتعالی دا قانون ایښیو، دا قانون عمومي قانون دی. فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا. څوک هم چې دغه رنګ عمل کوي چې ځنې حکمونه د الله دا پځې کوي او ځنې حکمونه د الله هغه نه مني، هغه نه پځې کوي، الا خزي فی الحیات الدنیا، هغه به په دنیا کې ذلیل وي، د ذلت سره به او د رسوایۍ سره به مخامخ وي. ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، او د قیامت په ورځ باندې بس سخترین عذاب ورته ملويږي. وما الله بغافل عما تعملون، او الله تبارک وتعالی ستاسو د کارونو نه غافل نه دی، لا علم نه دی. د ټولو کارونه ورته ښه معلوم دي، که ښکاری کوي، که پټي کوي، که ظاهر وي، که باطن وي، هغه الله تبارک وتعالی ته معلوم دي. نو الله تبارک وتعالی زموږ تاسو د عملونو نه غافل نه دی. کومې ټوکې او مسخرې چې موږ د اسلامي حکمونو سره راخستې دي، کومې ټوکې او مسخرې چې موږ د عباداتو سره کوو، په منډه باندې په مونځ باندې ودرېږو، دا پته نه لګي چې ما څه وویل او څه مې واورېدل. د قرات پته نه لګي، د الحمد پته نه لګي، د تسبیحاتو پته نه لګي، سجدې په منډه وکړي، رکوع په منډه وکړي. هغه احکام کوم شرایط چې په شریعت کې د مونځ دپاره ښودلي شوي دي، د هغه شرایطو هېڅ لحاظ نه وي زموږ په منځونو کې. دغه منځونه به د قیامت په ورځ باندې راټول کړلی شي او زموږ تاسو په مخونو به راوویشتلی شي. نو مونځ چې کوي د الله د حکم مطابق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښودلې شوي طریقې مطابق، د دنیا په دنیا کې چې څومره احکام مونږ تاسو عملي کوو، که هغه د الله د حکم مطابق وي، د خپلو خواهشاتو مطابق نه وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښودلې شوي طریقو مطابق وي، نو بیا به د الله په حضور کې هغه مقبول وي، قابل به وي. او که د الله د حکم مطابق نه وي او د رسول الله د تعلیماتو مطابق نه وي، نو که ډېر مشکل اعمال وکړي، ډېر ځان ستړی کړي، هغه اعمال د الله په نسبت باندې قابل قبول نه دي. نو الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة